نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے نقل دی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمائی چې الله رب العالمین فرمایلی یدعو شهوته وطعامه من اجلی. الله پاک فرمائی وی دا روزدار خپل شهوت ترکی خپل خواهش او خپل خوراک او اسکاک ترکی زما د وجنا. الله پاک فرمائی ما ورته حکم کړي چې د ورځې خوراک او اسکاک په عام روټین ستاره پاره رواو، خو په رمضان المبارک کې یا د روزې په حالت کې خوراک او اسکاک د ورځې باندې کې یا د غرنګستا خواهشات چې کم جایزو داغي پوره کول او په رمضان کې یا په روزه کې داغي پوره کول من دي، نو د دینه بزان ساتي. اگر چې په عام روټین سره جایزو او د روزې د وجه نه دا من دي، نو الله پاک فرمایي چې دا ټولو خبرو نه من کیږي زما د وجه نه. بیا فرمایي للصائم فرحتان، د روزدار د پاره دو خوشاله دي. فرحه عند فطره، یو خوشحالی په هغه ټیم کې د چکل دی روزه ماتي. د روزه ماتي په ټیم کې د خوشاله احساس روزدار ته په خپل باندې کیږي چې ټول ورځ د لوګي او د تند په حالت کې تیر کی، او بیا د الله رب العالمین له جانب کم نعمتونو او حلال رزق ته دی هغه تکین بیا خوراک او اسکاک کوي، دته یو سرور او خوشحالی محسوسیږي، یو اطمینان محسوسیږي، او دغه خوشحالی او اطمینان غیر روزدار ته نه محسوسیږي. او بل دادا چې د روزه ماتي په ټیم کې د لپاره خوشحالی په دی باندې دا چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې د روزدار د روزه ماتي په ټیم کې دعا قبليږي. دا سه دعا چې هغه قبول کړي شوی دا قبليږي، نو دی په دغه ټیم کې دعاګانې غواړي خوشاله دي، سرور محسوسي چې دا دعاګانې می الله قبولي کړي دي. د دې وجنه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نا یا د صحابه کرامو نا مختلف دعاګانې نقل دي. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې بکله روزه ماتوله، کله به روزه مات کړه، نو بیا به فرمایل ذهب الظمأ، تندا لاړه، وابتلت العروق، رګونه دا لامد شو، دته خوراک او اسکاک میلاو شو، وثبت الاجر ان شاء الله، او ان شاء الله اجر دا ثابت شو. ځکه روزه سر ته ورسېدله، نو دا دعا به لستله. او د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه دا دعام نقل ده چې کله روزه به ماتوله، دا به فرمایل اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، الله ستاسو لپاره مې روزه نیولې او ستاسو په رزق باندې مې افطار کړی دی. او بعضی کتابونو کې او روایتو کې دسم نقل دي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا دعا لستله اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت. الله روزه مستاده پاره نیولې وا، الله پاک پتا زما ایمان دی، الله پتا می توکل او باور ده، او الله روزه ماته مستا پر رزق باندې وکړ. نو که یو عمل می کړم ستاده رضا ده پاره دی، الله زما توکل او تکیا پتا باندې ده، او الله پاک کدا روزه ماتوم تار له رزق را کړي، تار له تنظیم کړي دی. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه به دعا کوله د افطارې په ټیم کې، روزه ماته به کو، نو فرمایل به اللهم انی اسالک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. الله پاک زستانه سوال کوما ستاده هغه مهربانه په واسطه باندې چې هر سیسته شامل ده، ستا رحمت وسید الله پاکا، د دې په وجه الله پاک ته زما بخنه وکي. نو د افطارې په ټیم کې دعاګانې قبليږي د روزدارو چې کله روزه ماتي کوي او دعا غواړي، نو په دغه ټیم کې د لپاره خوشحالي، نو یو خوشحالي دار چې دعاګانې قبليږي، او دویم دته محسوسيږي یو سرور او اطمینان محسوسيږي چې ما د الله پاک حکم سر ته ورسو. نو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای فرحه عند فطره، او فرمای وفرحه عند لقاء ربه، بل خوشحالی به کلی چې کله د الله رب العالمین سره ملاقات وکړي، د الله دیدار نصیب شي او د الله ملاقات کوي، هغه ټیم کې به بیرته خوشحالی نه، یو خو د الله دیدار نصیب شي
او دویم چې کوم نعمتونه الله پاک د روزدار د پاره تیار کړي داغه اعلان به ورته کیږي چې دا تا ته میلاو شو. دغه ټیم کې به دې خوشحالي. بیا فرمای ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، او خامخا د روزدار د خولې چې کوم بوی دی هغه بد بوی دا د الله رب العالمین په نس باندې د مشک د خوشبو نم زیات وختي. د روزدار د خولې نه د لوګي د وجه نه چې کوم بوی زی دا الله پاک ته د مشک د بوی نه زیات ګران دی او زیات وختي ورته. د دې وجه نه محدثین د دې الفاظ او د دې جمله مختلف معناګان ذکر کوي. وی یو معنی دا دا چې بندگان د مشک خوشبوئی سونه خوخی الله وی ستاسو نه زیات ماته د روزدار د خولې د غوګم دی چې د روزي او د لوګي د وجه داغه د خولې نه روان دی. یو معنی دا دا. او دویم معنی دا دا چې ګوره په دنیا کې بنده خوشبو ولګي او د دنه بدبوئی لاړ شي نو د دې خوشبو د وجه د ته ثواب میلاویږي. نو دی روزدار تبا د دې خولې د وګم او د بدبوئی د وجنا په ورځ د قیامت باندې دومره ثواب ورکی لکه سونه چې په مشکو لګولو بنده ته میلاویږي. لکه د در روزه سکه چې د خولې د بوی ثواب بم ورته میلاویږي. څومره ثواب لکه د مشکو په لګولو چې تا ته میلاویږي دونه ثواب به دته د خولې په دغه وګم میلاویږي. دومره قیمتي شده. یا فرمای بل معنی دا چې د دې روزدار د خولې نه وګم او بوی زی نو په ورځ د قیامت په د بنده د هر نیک عمل یو خولي بوی نو د روجي بوی بدای چې د بدن نه به د مشک بین رواني. دا بدل الله پاک په قیامت کې د دې بدله ورکی د دې وګم بدله چې د بدن نه د مشک بوی روان دی. نو الله پاک ته دغه بوی د خولې دا ډیر ګران دی. بیا فرمای وصيام جنتون او روجا دا ډال دی. بعضی روایتو کې راغلی چې دا ډال دی خو ترسو پورې چې شلولې نه ما لم يخرقها ترسو چې دا ډال شلولې نه لکه د جهاد او د جنگ په میدان کې تا سره ډال دی نو بیا پاغه باندې د دشمن د گزار نه بنده ځان بچ کی نو د کرنګي دا روزه ستاره لپاره ډال دی په دې به ته د جهنم نم بچ کیږي او په دنیا کې به د ګناهونو نم بچ کیږي. ځکه بنده ته چې کله لوګ او تند لګیدلی د په بدن کې چې کوم د شهوانی قوتونه دي چې دی ګناه تراکاږي هغه ضعیف او کمزوري نو دی ګناه ته نزي نو پر روزه باندې د ګناه نه بچ دی دا د ګناه لپاره ډال دی او دا روزه د په اخلاص سره سر ته او رسول او مقبول وګرځیدا نو په آخرت کې به د اور نه بچي. او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې مالم یخرقها دا ډال دی ترسو سوري کړي نه الله تعالی لپاره ډال کار کوي. دا روزه دی سوري کړي نه دا تعالی لپاره ډال دی او چې کله دی سوري کړه لکه ډال چې سوري شنو بیا خو تا نه غش او گزار نه رامنې کوي بیا خو هغه بیکار شي. نو کدا روزه دی سوري کړه د ډال فایده تعالی درکی خو ترسو چې دی سوري کړي نه دا او سوري کیږي پس باندې نو بعضی روایتو کې پکې تعین د یو عمل راغلی چې غیبت دی او د دې سره هغه عمل چې د ګناه په زمره کې راځي یا د روجي سره منافی دي هغه ټول سره ستا د غډال د روجي سوري کیږي بیا تعالی فایده نه درکې بیا به کمزورتیا راځي تعالی به فایده او کار نه کوي. نو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې الصيام جنتون روزه دا ډال دی د اور نم دی بچ کی د جهنم نه او په دنیا کې د ګناهونو لم بچ کی. بیا فرمای و اذا کان یوم صوم احدکم چې کله پتاسو کې د یو کس داسې ورځ چې د روزي ورځ ده نو فرمای فلا يرفس دې قبیح خبرې نه کوي په جبه باندې د مونږ ته پوچ او پلیتی خبرې وایو بیکاره خبرې په جبه نه راولي. ولا يسخب او دغه رنګ فزول خبرو سره د اوازونه نه اوچتي لکه کنزل وینا کوي او په تیز आवाज لګیا دي دا سیدم نه کوي. نو نه د په مزه باندې غلطي خبرې کوي او نه په بلند आवाज باندې غلطي خبرې کوي. فرمای فإن صابه احد او قاتله او کس دتا بدی خبرې کوي کنزل وینا ورته کوي یا ور سره جګړه کوي نو فل یقول نو دې وته وی چې ان امرؤن صائمون یقینا زه روزدار سړی ما زما روزه ده نو یا خو دې غته وی چې زما روزه د پارام شه نو کو بدغه مخاطب کې سړیتوب او انسانيتي اب پارام شي ځکه د روزه ده او هغه مخاطب لګیا دی هغه ته فضول وینا کوي ګډه وډه وی جګړه وسره کوي نه کای کې انسانيت یو په قلار شي د روزي په واسطه باندې د روزي خیال به وساتي
او یا فرمایي چې دا الفاظ دې د پاره وای چې زما روزه ده چې زه د الله په ذمہ داري کې راغلی مګوري زما روزه ده د الله پاک په ذمہ واره کې ما سمشه زه خو د جګړه نه کوم نه د جواب در کوم الله پاک په د نظمات پوزو کی نو کو پاغه کې داسې احساسي کنه ناغه به منشي چې دا خدای الله پاک سره مقابله کول نو د روزه تقاضا دادا چې انسان د فضول وینانا د جنگ جګړو نه ځان اوساتی او مخاطب او بل کسته هم کاغه مثال روزدار نه نو هغه د هم د روزه خیال اوساتی دا د روزه ادب او تقاضا ده